إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا دا الله رب العالمين احكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست هاغا رب العالمين چې تمام کائنات خالق و مالک دے هاغا الله چې تمام کائنات متصرف و منتظم دے هاغا رب العالمين چې دا غي په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چې سکه سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمين څوک تاسو پوښتنه نشي کولای او دا رب العالمین د خپل عاقبت او د انجام نه ویریږي ځکه فرمایي چې ولا يخاف عقباها الله رب العالمین د خپل عاقبت نه ویریږي خدا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او امت له خو هغه بچاهان دي او رعیه ده خو هغه مالدار دي او غریب دي د هر یو فرد نه الله رب العالمین تاسو کوي چې لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دا الله رب العالمین نسو تاسو نشي کولای کوم کارونه چې الله کوي فالله رب العالمین باندې مکلف مخلوقات نه لازمن تاسو کوي ځکه موږ سره کرامن کاتبین زموږ په ول باندې کېنول او هغه زموږ هر یو د خلینو وسره شوی خبره لیکي دا د سره وجنه چې سبا موږ د خپل اعمالو نه منکر نشو ځکه الله رب العالمین دغه نقشه هم موږ په قران کریم کې بیان کړی ده چې کله مشرک بنده د الله رب العالمین مخ ته ودرول شي او تنه تاسو شي چې انسان ته په دنیا کې شرک ولې کولو دا ورته چې والله ربنا ما كنا مشرکین الله ستاسو ربوبیت مې قسمي موږ په دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه کړی نو الله رب العالمین باندې ملائکه ته فرمایي چې راوړه د عمل نامه او د رجستر د مخ ته کېدوا چې د دنیا کې کم عملونه کړي کم کارونه کړي هغه هر سبب کې لیکل شوی او الله رب العالمین د مجرمانو مبارک فرمایي چې ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سشن دې عمل نامې ده پاره چې زمانه وړه ګناه پرې خېده نه غټه ګناه پرې خېده مګر ټوله په کې اشاره کړې ده نظم محترمو الله رب العالمین له کلو کروڑ رحمت الله په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته رب العالمین ذات او صفات د رب العالمین اسماء او احکام راته خودل او هغه لارې او هغه طریقې هم راته خودلې چې په هغه باندې عمل کول سره موږ رب العالمین رضا او جنت حاصلول شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته خودلې چې د هغه نه اجتناب سره موږ رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو زما محترمو الله چې موږ دنیا کې پیدا کړیو نو د پیدایش مقصد او غرض هغه صرف د رب العالمین عبادت ده د رب العالمین بندگی ده بل هیڅ قسم ته سم مقصد زمون په دنیا کې دراتک نو الله چې موږ ته پیغمبران را لګلې دي
د دې مقصد دپاره چې انسانه ته د رب العالمین بندګي په دنیا کې وکړي. څرنګه بندګي چې رب العالمین د تا نه غواړي، خو د چا په طریقه به یې کې؟ د دې استازي، د دې قاصد، د دې رهنما په طریقه باندې به یې کې، کوم چې الله رب العالمین تا ته درلېږلی دی. یو انسان داسې دی چې هغه عبادت کوي، هغه بندګي کوي، هغه ځان ستړی کوي، هغه هر قسم ته عمل کوي، خو په هغې باندې د دې رهنما امر نشته دی، د ده حکم به نشته دی، د ده شریعت به نشته دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې عاملة ناصبه، عمل یې وکړو خو هسې ځان ستړی وکړو. بل ځای کې الله فرمایي قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. داسې خلک ته نه ښیم چې په دنیا کې ځان ستړی کوي، عمل کوي، کارونه کوي، جدوجهد کوي، کوششونه کوي، خو الله وایي چې بالاخسرین اعمالا، د دې عملونه خو برباد دي، تباه او برباد دي. سعید ابن مسیب رحمه الله هغه چې دی نو یو ورځ جماعت کې ناست و، یو کس منځونه کول، جماعت ته راننوت او ښکته کېږي او پورته کېږي. سعید ابن مسیب رحمه الله ورته وفرمایل چې رب العالمین به تاله په دې کار باندې به عذاب درکوي. هغه ورته ویل چې فی الصلاة، په مانځه باندې به الله ماله عذاب راکوي. هغه وایي چې په مانځه عذاب نه درکوي، بلکې خلاف سنت النبي صلی الله علیه وسلم، تا د پیغمبر د سنتو خلاف کړی دی، رب العالمین تعالی په دې خبره باندې عذاب درکوي. وګورئ زما محترمو، مونځ څونه ښه شی دی، د مونځ نه ښه شی بل شته په دنیا کې نه، خو په دې مونځ باندې چې پیغمبر مونږ ته حکم نه دی کړی او ته راځې او هسې ځان ستړی کوې، نو په ثواب په ځای باندې څه شی دی؟ عذاب ډېر دی. زما محترمو پکار دا دی مونږ چې کوم کار کوو، کوم عمل چې کوو، نو پکار دا دی چې هغه طرف ته توجه وکړو، هغه طرف ته سوچ وکړو چې آیا په دې باندې ما د زما پیغمبر، زما رهنما، زما قائد، زما رسول چې کوم الله را لېږلی دی هغه ما ته پرې حکم کړی دی او که نه دی کړی دی، ټیک ده، آمنا وسلمنا، په سرو سترګو یې منو، خو چې نه دی کړی ځان به پرې نه ستړی کوي. زما محترمو ما سره یو ګروپ دی په دې واتساپ کې، په هغې کې چا د رفع الیدین احادیث ورکړل، لاندې ورته چا ولیکل په هغې کې چې د صدق دل نه د الله رب العالمین عبادت پکار دی، او که رفع الیدین وکړي او که ونه کړي په دې دواړو باندې دلایل شته دی. نو ما ورته لاندې ولیکل چې د صدق دل عبادت څنګه یې، هغه خو ما نه خبر کړه که نه، مونږ ته خو الله ویلو چې صدق دل عبادت دا دی چې کوم حکم تا ته پیغمبر کړی په هغې باندې عمل وکړو، چې کوم حکم نه یې کړی. نو تا ته خو ما دا حدیث پیش کړ، ما خو د غلطه خبره نه ده کړې، ما خو د پیغمبر د احادیثو یو نمونه هغه مې تا ته پیش کړ، په هغې په جواب کې ته ما ته دا وایې چې صدق دل عبادت پکار دی. بیا وروسته پسې تفصیل لیکي چې صدق دل دا دی چې اخلاص پکار دی او اطاعت پکار دی او هغه چې الله امر کړی دی هغه کول پکار دی. ما ورته وویل چې دغه شی خو موږ تا ته وایو چې دغه د احادیث او عمل دا چې شی دی دغه هم د اخلاص او د تابعداري او د صدق دل خبره ده. صرف زما محترم مونږ څه خبرې غولولې یو، مونږ دې خبرې غولولې یو چې بس عبادت کوو، که صحیح وه خو صحیح ده او که صحیح نه وه نو الله بلا او به ګردنې ملا چې څه کېږي. بس ملا صاحب مسله ما ته بیان کړله، زه پې عمل کوم، که وشو وشو که ونه شو هغه پوهېږي او دا پوهېږي. نه، الله رب العالمین مونږ ته دا خبره هم بیانه کړې ده چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. انسانانو یو انسان د بل انسان ګناه او بوج نشو چتولی، چې عمل دې زه کومه که صحیح خو ثواب به ما دی او که غلط نو ګناه به یې چې کوم دی نو ملا صاحب نه ولې ملا صاحب څه چل کړی دی؟ ملا خو تا ته دومره غلطي وکړه، دومره غلط کار یې وکړو چې تا د پیغمبر مسله بیان کړله چې د پیغمبر مسله دا ده. اوس ته چې کوم دی نو هغې په الټ کار کې، د هغې متضاد کار کې، د هغې خلاف کار کې، په څه وجه باندې چې زما مذهب کې نشته، زما امام صاحب دا نه دی ویلي. صریح حدیث موجود دی، صریح د رسول الله قول موجود دی، صریح د قرآن کریم آیات د الله رب العالمین حکم موجود دی، او ته د څه د وجې نه منې چې یاره زما امام نه دی ویلي او زما مذهب کې نشته دی او زمونږ په کتابونو کې نشته دی. دا د ملا صاحب غلطي نه ده زما محترم، دا زمونږ خپله سستي ده، دا زمونږ خپله کمزورتیا ده
چې موږ په هغې باندې اخته شوي یو. اوس چې په دې دنیا کې موږ وخت تېروو زما محترمو، نو د دې وخت تېرولو سره سره موږ ته پکار دی چې موږ هغه خبره د خولې نه وباسو چې په هغې کې څه وي، د خیر خبره موجود وي، په هغې کې د شر خبره موجود نه وي، په هغې کې د زیاتي خبره موجود نه وي. ځکه الله رب العالمین فرمایي د بني اسرائیلو ته چې کوم امر کړو چې بني اسرائیلو تاسو نه ما د دې خبرې لوز اغستی دی چې تاسو به د الله رب العالمین بندګي کوئ. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. تاسو به د مور پلار سره نیکي کوئ، نیکیان یتیمانانو سره به نیکي کوئ، خپلو خپلوانو سره به نیکي کوئ، غریبانانو مسکینانو سره به کوئ، خو یو خبره بل یاد وساتئ، وقولوا للناس حسنا. خلکو ته به ښه خبره بیانوئ، بدې خبرې به نه کوئ. هسې نه چې یو امي سړی تا له راشي او تا ته وایي چې طالب العلم ملا صاحب مفتي صاحب دا مسله څنګه ده، تا ته ښه پته ده چې پیغمبر داسې حکم کړی دی، تا ته ښه پته ده چې د الله رب العالمین حکم دا دی، او تا هغه ته څه وایي چې یاره زموږ مذهب کې دا شی دی. زه په دې اسلام آباد یونیورسټۍ کې سبق وایم، موږ سره یو د دې صوابۍ یو هلک و، اوس په اشاعت توحید و سنت کې دی او د مخکې نه پکې موجود و چې څه مسله به چا تپوس وکړله، هغه به ټولو کې اوله دا خبره وکړه چې یاره زموږ مذهب کې امام صاحب دا ویلي دي. یو ورځ یو ځل دا خبره وکړه، بیا یې دا خبره وکړه، په بل ورځ بیا دا خبره وکړه، په آخر ورځ بس ما هغه صبر تمام شه، ما ورته ویلې چې هلکه که خفه کېږې نه یو خبره درته وکړم چې الله رب العالمین مونږ ته امام صاحب رالېږلی که مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ ته رهنمایي نه رالېږلی. هغه نه که نه هغه خو یې رالېږلی دی، خو د هغې تعلیمات سخت دي، د هغې احادیث سخت دي، د امامانو د ملیانو د مفتیانو مونږ ته هغه اسان کړي دي. ما ټیک ته دا ستا منم چې مونږ ته اسان کړي دي، خو دا خبره داسې نه منم چې کومه خبره هغه د ځانه تا ته بیانوي، ته په هغې کې دلیل ته نه ګورې، ته په هغې کې د رسول الله حکم ته نه ګورې، ته په هغې کې د الله رب العالمین حکم ته نه ګورې او د ځانه لګیا یې. پکار دا دی چې تا ته کوم سړی کومه مسله پیش کړي، اول د قرآن نه ورته دلیل ووایه، ورته ووایه چې یاره قرآن کې داسې مسله ده. د قرآن تشریح الله رب العالمین مونږ ته څوک رالېږلی؟ پیغمبر یې رالېږلی، پیغمبر بیان کړی دی. پیغمبر بیا فرمایي چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. بیا د صحابه کرامو عمل پکار دی. بیا د هغې نه وروستو زموږ امامان، زموږ مشران، زموږ د سات تاجونه دي، زموږ ګلونه دي، د هغو عمل ته کتل پکار دی. خو هغو هم داسې نه دي ویلي لکه څنګه چې مونږ کوو چې خبره منو که نه منو، خو بس ډایرکټ زموږ حواله ورکوئ. نه، هغه وایي چې کله حدیث راشي زما خبره بیا په دیوالو تپه حدیث ته مخکې والی وکړي. ځکه عمر رضی الله عنه مثال به زه تاسو ته درکړم چې هغه ته یو زنانه راغله او ورته یې وویلې چې زما د خاوند طلاق راکړی دی او ما له مهر نه راکوي، ما له څه نه راکوي؟ مهر نه راکوي. عمر رضی الله عنه سمدستي دا فتوا ورکړله چې تا له طلاق درکړو، ستا باندې هېڅ دغه نه کېږي، هېڅ مهر نه کېږي چې تا له واپس درکړي. هغه زنانه لږ شان څه قرآن مران ویلی و، هغه ورته وایي چې الله رب العالمین فرمایي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. که چېرته تاسو یو زنانه بدلوئ، طلاقوئ، د هغې په ځای باندې بله کوئ، د اولي زنانې نه تاسو د چې دی نو مهر کې خزانې ورکړې وي، ډېر مال هم ورکړي، ډېر سره زر هم ورکړي، ډېر مهرونه هم ورکړي وي، نو الله څه فرمایي چې فلا تأخذوا منهن شیئا، د هغې نه به هېڅ هم نه اخلئ، بس چې طلاق دې ورکړو دا ټول هر څه د هغه زنانه شوي. ته څنګه چې عمر رضی الله عنه چې دی به واپس کې به خاوند به ورته هېڅ هم نه ورکوي، چې دا د قرآن آیات راغی سمدستي هغه وویل بس زه د خپلې خبرې نه او د خپلې فتوې نه اورم، دا به هر څه د زنانه ته پاتې کېږي. مونږ ولې چې کوم دی نو داسې کوو؟ دغه صحابه وو چې الله رب العالمین فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا
فانما هم في شقاق څوک چې واوړل نو هغه به سي په بدبختۍ کې وي. د پکار داري زما محترمو چې کله مونږ کومه مسله بیانو خاص کر طلبه کرامو ته علم حاصلو د الله او د الله د رسول دین زده کوو خدا به نه وایو چې یاره ما ته استاد داسې خبره نه لګي استاد خو داسې مسله بیان کړې او دې حدیثو کې داسې راغلی ده زه خو به هغه څه وایم چې من کوم ما ته استاد بیان کړی ټیک ده استاد هم انسان دی غلطېږي ته به خپل تحقیق کې لکه ډېرو مسایلو کې تاسو وګورئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل شاګردانو چې دوه شاګردان یو امام محمد صاحب او امام یوسف صاحب د هغې سره ډېرو مسایلو کې متفق نه بلکې اختلاف پکې موجود و. ولې شاګردانو چې علم کولو تحقیق کولو خپل استاد ته ویل چې په دې مسله کې زه تاسو سره موافق نه یم دا مسله قرآن کې او حدیث کې داسې بیان شوې ده او ته داسې بیانې. زما محترمو الله رب العالمین بني اسرائیل نه چې وعده واغسته څه ورته ویلي وقولوا للناس حسنا خلقو ته به ښې خبرې کوئ او علما چې کوم دی نو د انسان د خبرو دپاره یو څلورې طریقې ذکر کړي دي چې انسان خبره کوي وایي اول هغه دی چې هغه به ډېر د نقصان خبره به وي. دویم هغه دی چې یو طرف ته یو اعتبار باندې به د فایدې وي په بل اعتبار باندې به د څه شي وي د نقصان خبره وي. دریم دا دی چې هغه نه به د فایدې خبرې او نه به د نقصان خبرې هسې یو ځان نه به څه شی بیان کړي. او څلورم خبره دا دی چې هغه به د فایدې خبرې. الله رب العالمین موږ ته د څلورمې خبرې طرف ته اشاره کړې ده چې انسان د نقصان خبره مه بیانوه انسان داسې خبره مه بیانوه چې نیمه فایده وي نیمه نقصان وي او انسان د نقصان خبره خو بیخي بیانوه مه کومه خبره بیانه کړه وقولوا للناس حسنا نیکۍ طرف ته خلک راوبله خلک ښې خبرې طرف ته راوبله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې ښه خبره کول هغه څه شی دی صدقه ده. ولې موږ ته صدقه حاصله نه کړو ولې موږ د نیکۍ طرف ته را نه شو موږ په دې مدرسه کې پاتې کېږو ډېر د غریبۍ ځای دی هر قسم تکلیفات به را باندې راځي د بجلۍ تکلیف به را باندې راځي د خوراک تکلیف به را باندې راځي د پاتې کېدو تکلیف به را باندې راځي د ګرمۍ تکلیف به را باندې راځي او باوجود د هغې نه چې رب العالمین موږ خپل د دین د زده کړې له راوستلو دا د زموږ څه احسان نه او نه زموږ څه کرامت و بلکې دا د الله رب العالمین د هغه آیات چې کنتم خیر امة اخرجت للناس غوره خلک یې موږ غوروال یو غوره یو موږ چې کوم دی نو چاڼ کړی شوي خلک یې په دې دنیا کې څه دپاره اخرجت للناس تاسو د خلکو دپاره ویستلی شوي اوس چې موږ لهو لعب کوو موږ غلطې خبرې کوو مونږ کنزل کوو مونږ بد رد وایو مونږ چې کوم دی نو داسې خبره د خولې نه وباسو چې هغه د مناسب مونږ نه نه وي نو مونږ خپله چې کوم دی د خپل لاس نه هغه الله رب العالمین چې کوم غوروالی مونږ نه راکړی هغه غوروالی مونږ ورځو زما محترمو. پیغمبر هم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاله چې الله رب العالمین د غوروالی اراده وکړي هغه څه کوي یفقهه فی الدین په دین کې فقاهت ور نصیب کړي دین کې ورته پوهه ورکړي. زما محترم ولې مونږ چې د خولې نه داسې خبره وباسو چې هغه بیا زمونږ دپاره څه وي مصیبت وي او دا ښه خبره هم دا خبره یاد وساتئ الله رب العالمین هغه سړي ته نصیب کوي چې هغه د الله په نیز باندې څه وي بختور وي. تاسو وګورئ په دې ماحول باندې وګرځئ په دې بازارونو کې کم سره د خولې نه خبره نه وباسي خو چې کومه خبره خلک سره د خولې نه ښه وباسي دا د الله توفیق او احسان دی په هغې باندې. الله خپله فرمایي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. هغه کسانو ته الله رب العالمین د ښې خبرې توفیق ورکوي چې صبر کوي او په دې ښې خبره کې د هغې دپاره یو لویه حصه موجود ده د اجر او د ثواب حصه ده او دا الله رب العالمین طرف ته یو انسان باندې نیکی ده یو احسان ده. د پکار دار زما محترمو چې موږ دې خبرې طرف ته توجه وکړو دې خبرې طرف ته راشو چې الله موږ کومه خبره چې د خولې نه وباسو چې هغه د سوي د نیکۍ خبره وي
هغه د کار خبره وي، هغه داسې خبره وي چې په هغه باندې انسان کامیابی طرف ته راځي، هغه باندې یو ورور ته څه کېږي، فائدہ ملاويږي. ځکه د خیبر په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله علي رضی الله عنه ته جنډه په لاس کې ورکړله، نو څه ورته ویلي چې علي سم د استلار شو د کفارو دا سټونه وها نه، بلکې څه ورته ویلي چې علي رضی الله عنه ته چې کله کفار سره ملاويږي نو اول ورته دعوت ورکړه. دعوت مراد څه شی ده؟ خبره ورته وکړه، دین طرف ته راوبله، دغه خبره ده کنه. بیا ورته ویلي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. ستا په وجه باندې الله رب العالمین یو کس ته نیکی طرف ته رابلي، نیکی هدایت ورکوي، د قرآن او د حدیث په لار باندې رواني، نسی شی ده خیر لك من حمر النعم. سرو خانو نه ډېر غوړه شی ده زما محترم. نو دی علم سره سره زما محترمو چې مونږ دعوت هم کوو، مونږ سمه خبره هم د خولې نه وباسو، نو الله په موږ له اجر هم راکوي، ثواب هم راکوي، او زموږ په دې علم کې به څه کېږي، برکت به هم راځي. او کوم آیات د قرآن کریم دی، کوم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د هغې مصداق هم جوړېږي. خو چې کله موږ په دې وخت کې لهو لعب شروع کړو، بدې خبرې هم شروع کړې، او تی بوت هم شروع کړې، کنځل هم شروع کړې، چې کوم کس موږ سره کېني هسې سیاسي خبرې کوو، کوم کس چې موږ سره کېني هسې ستا غیبت زما غیبت د بل غیبت کوو، کم کس موږ سره کېني او تی بوتي ورته وایو. نو په دې باندې زما محترم موږ د دې آیات چې وقولوا للناس حسنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كنتم خير امه اخرجت للناس، دې آیاتونو د احادیثو د مصداق نه موږ خپله وځو، او چې د دې نه ووتو نو دا زموږ د علم زموږ د فایده نه رسوي، موږ ته هېڅ قسم ته لاره راته نه ښیي. الله رب العالمین نه دعا ده چې رب العالمین دې زموږ عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې زموږ د خلونه هغه خبره راوباسي چې هغه بل مسلمان ته د فائدې ذریعه وي، او بل مسلمان په هغې باندې نیکۍ طرف ته راځي، او بل مسلمان په هغه ته خواله ملاويږي. زما محترم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. زما محترمو دا خوږه ده، دا خبره دا تاسو وګورئ، تاسو یو دوه واقعات د علماو او د صحابه کرامو ذکر کوم چې هغه دا خبره باندې چې عمل وکړو څومره فائدې وته ملاوي شي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عبد الله ابن عمر ډیر خسړی دی، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. عبد الله ډیر خسړی دی، خو د شپې کته تهجد وکي. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا. شپې به نو د کېدو مګر لږ شانتي. وګوره پیغمبر ته خبره وکړه چې خسړی خو چې تهجد شروع کی. نو په دې تهجد ویلو باندې یو خبره باندې هغه څوک ټول عمر یې چې د تهجد شروع کو همدغه شانتي
امام بخاری رحمه الله خپل فرمایي وای ما په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو وای ما ته فرمایي لو جمعتم ما صح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وکچرته تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث جمع کو و چې سحر را پاس د مزما ذهن کې الله رب العالمین دا خبره واچوله او یو نیک خبره وشو او ما وی دا بخاری را جمع کې تاسو وګورئ علما فرمایي چې د قران کریم نه اصح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاری نو دا نیک خبره غوره خبره خسته خبره کول په دې باندې دومره فائدہ ملاوي زما محترمو اخره کې زه یو خبره کوم هغه دا خاص کر طلبه کرام او د مشران او عوام ته چې کوم عالم راځي د هغه عالم قدر او عزت کول پکار دي زما محترمو دا نه چې د عالم نه ما سبق ویل دي د دې په عزت او قدر کوم دا بل ما د سبق نه ویل د دې ما څه کار نشته نه بلکې الله فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګولي ولګوي د الله په دین باندې تفرقه مکوئ چې یو عالم پس روانه او دا نور د شي کې بدی راځي ځکه الله رب العالمین موږ اهل حدیث الحمدلله ثم الحمدلله خسته علما را کړی دي داسې علما را کړی دي چې هغه موږ وچاړو بیل کو نو نشو چاړو زما محترمو داسې علم الله ورکړی تاسو وګورئ په پنجاب کې علاقو کې وګرځئ په سند په علاقو کې وګرځئ دغه شان علما چې کم الله رب العالمین اهل حدیث ته په دې پښتونخوا علاقه کې ورکړی دي داسې په هیڅ کې نشته زما محترمو خو په کار دادی مونږ ته چې مونږ د دې علماو خیال وساتو هر عالم زمونږ د سر تاج دی چې د هغې ادب او احترام وکړو دا نه چې یاره د دې خبرې ښایسته دي د دې پسې خلک ډېر روان دي زه ورپسې ځمه نه چې کوم عالم وینئ د هغې ادب او احترام په کار دی او بل الحمدلله الله رب العالمین مونږ ته جماعت هم راکړو مونږ ته مدرسه هم راکړه د دې مدرسې څه ضروريات دي څه مشکلات دي خاص کر د دې بجلی مسله تاسو وګورئ بجلی زی او راځي د دې لپاره تکلیف دی مشکل دی وته که مونږ دې مدرسې سره تعاون وکړو الحمدلله طلبه تاسو ګورئ د دې مدرسې مهنت تاسو ګورئ کوشش تاسو ګورئ چې په دې مد کې مونږ دې مدرسې سره تعاون وکړو چې دا سولرې واخلو هغه د پاره بجلی بندوبست وکړو نور څه تکالیف او مشکلات په دې مدرسه باندې راځي چې موږ د ملاتړ سره ودرېږو دې سره ولې په دې کې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم علم ښودل کېږي د هغه دین ښودل کېږي په دې باندې ان شاء الله زموږ دا پیسې ضایع کېږي نه زما محترمو لازما موږ له الله په دې باندې اجر او ثواب راکړي او د قیامت په ورځ باندې موږ کامیاب او بریالي یو زما محترمو او که چېرته مونږ دا وایو چې مړه مدرسې والا پوهېږي خپل کار دی چې څه کوي به زه خو زه مونځ کوم او بیا راځم زما پکې څه کار دی زما محترمو دین دی الله رب العالمین دا دینی مراکز دا داسې خالي نه پرېږدي الله یې چلوي خو ترغیب پکار دی کوشش محنت پکار دی چې مونږ دې طرف ته راشو او دې باندې خپل مال ولګو خپل ځان په دې باندې خرج کو چې الله موږ له اجر راکړي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ په زړونو کې د علماو محبت واچي او الله رب العالمین دې موږ د خولې نه ښایسته خبره وباسي چې موږ ته د عوامو ته د طلباو نه چې څه فایده د دې امت ته ورسېږي د کلي والاو ته څه فایده ورسېږي د محلې والاو ته څه فایده ورسېږي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سفنا برابر